ردو کې د دریم باب صرف صغیر به انشاءالله نن موږ وایو. دریم باب یعنې تیسرا باب، دریم باب د فعیله یفعلو، فعیله یفعلو په وزن یعنی په شانتې دی، یعنې فعیله یفعلو په وزن دی، یعنې د فعیله یفعلو په شانتې دی. ټیک شوه؟ چې په فعل ماضي کې عین کلمه مکسور ده او په فعل مضارع کې عین کلمه مفتوح ده، لکه سمع یسمع. فعیله یفعل ده وګوره، دا فعیله فعل ماضي ده، په دې کې عین کلمه مکسور ده. یفعل مضارع ده، په دې کې عین کلمه مفتوح ده. نو دلته کې اوس وګورئ، سمع کې عین کلمه مکسور ده او یسمع کې عین کلمه مفتوح ده. نو دا دریم باب دی د ثلاثي مجردو. نو د دې دغه تعریف یې کړی چې په فعیله یفعلو په وزن یعنی په شانتې وي، او چې په فعل ماضي کې عین کلمه مکسور وي یعنی کسره وي پې، زیر وي پې، او په فعل مضارع کې عین کلمه مفتوح وي یعنی په عین کلمه باندې دلته کې زبر دی. ٹھیک شو؟ لکه سمع یسمع، سمع سین عین کلمه، سین فا کلمه ده او د میم عین کلمه ده، او دا عین چې ده دا لام کلمه ده. دا د فعاله په وزن دی، سمع فعیله، سمع فعیله، فا عین لام په وزن دی. نو دا عین کلمه ګورئ دا سمع دی، نو دا د فعیله په وزن دی، فعیله. نو دا سین چې دی دا فا کلمه ده یعنی فا ته مخامخ ده، او دا میم عین کلمه ده یعنی عین ته مخامخ ده، او دا لام چې دی دا عین دی دا لام کلمه ده یعنی دا عین چې دی دا لام ته مخامخ دی. نو ګورئ دا فا کلمه مفتوح ده او عین کلمه دلته ګورئ مکسور ده، دلته کې دا میم عین کلمه ده دا مکسور دی. دا عین مفتوح دی، دا لام کلمه ده، دلته کې دا لام مفتوح دی. ٹھیک شو؟ نو دا یو بل ته مخامخ دي، نو ځکه ورته وایي چې یاره دا د فاعله په وزن دی، او دا یسمعو دا د یفعلو په وزن باندې دی. ٹھیک شو؟ کوم حرف چې په ماضي کې مکسور وي که نه، یعنی کوم حرف چې په ماضي کې عین کلمه وي هغه حرف به په مضارع کې عین کلمه وي، کوم حرف چې په ماضي کې عین کلمه وي هغه حرف به په مضارع کې عین کلمه وي. ښه؟ نو دا میم چې دی دا سمعه کې دا میم عین کلمه ده، نو یسمعو کې به هم دا میم عین کلمه وي. ښه دي؟ نو اوس صرف صغیر وایو. ګورئ اول خو زه دغه دې نه مخکې درس کې دویم باب چې و هغه د ضربه یضربو کې په هغې کې چې کله موږ هغه مصادر ویلو، په هغه مصادرو کې اخره کې یو دی الجلوس. دا الجلوس چې دی هغه فعل لازم دی. نو غالبا چې اوس زما ذهن ته راغلی چې د هغې کې ما د هغې د جلوس په ځای باندې جلسن ویلی، جلسه یجلس جلوسن. نو زه د هغې نه رجوع کوم، خپله غلطي واپس اخلم، ځکه ما زر دلته کې دا بجلي ډېره زر ځي، نو بیا تیارې شي په بورډ باندې. د دغې وجې نه زه کوشش کوم چې زر دا خبرې وکړم چې یار دا بجلي رانه لاړه نه شي په بورډ، بیا تیاره وي. نو هغه جلسه یجلسو جلوسن دا مصدر دی، زما په خیال چې په هغې درس کې جلسن ویلی دی، نو زه د هغې نه رجوع کوم. نو دا اصل کې دی جلسه یجلسو جلوسن فهو جالسن، جلسه یجلسو جلوسن فهو جالسن، جلسه یجلسو جلوسن فهو جالسن. بیا د دې مجهول نه جوړېږي، مجهول فعل ماضي مجهول، فعل مضارع مجهول او مصدر مجهول، دا نه جوړېږي، او اسم مفعول هم نه جوړېږي. نو دا به جلسه یجلسو جلوسن فهو جالسن، الامر منه اجلس والنهي عنه لا تجلس. ٹھیک شو؟ او د نور کې به مونږ چې کوم فعل لازم نه وي نو هغې کې به بیا مونږ مخکې د مجهول ګردان کوو. نو اوس ګورئ مونږ سره صرف صغیر د سمعه نه دی. سمعه دا د فعل ماضي معروف اوله صیغه ده، یسمعو دا د فعل مضارع معروف اوله صیغه ده. سمعه معنی ده هغه یو سړي واورېده، یسمعو معنی ده هغه یو سړی اوري یا به واوري. سمعا معنی ده اورېدل. سنه دا مصدر دی، سنه دا مصدر معروف دی. نو سمع يسمع سمعا، سمع دا فعل ماضي معروف، يسمع فعل مضارع معروف، سمعا مصدر معروف. سامع فهو سامع، سامع دا اسم معروف، دا اسم فاعل دی، اسم فاعل دا فاعل په وزن دی. سامع سننے والا، اوریدلو والا. فاعل کرنے والا، سامع سننے والا. ساجد سجدہ کرنے والا. قاتل قتل کرنے والا. نو چې کوم د دې د فاعلون په وزن وي نو هغه به اسم فاعل وي، کام کرنے والا به وي، کار کوونکی به وي. ٹھیک شو؟ اوس کاتبون لیکنے والا، زه اوس کاتب یم، لیکلو والا یم، لیکل کوم نو زه کاتب یم. اوس زه خبرې کوم که نه، خبرې کوم نو زه خبرو کولو والا یم، زه کار کولو والا. درس کوم نو زه درس کولو والا یم دې وخت کې. نو سامع چې دی سامع د فاعل په وزن باندې چې نو دا اسم فاعل وي، کار کولو. سامع معنا سننے والا.
وسمع سمع دا فعل ماضي مجهول ده، سمع فعل ماضي مجهول ده. يسمع دا فعل مضارع مجهول ده. سمعا دا مصدر مجهول ده. دا مجهول صيغونه پس چې کله مصدر راشي نو هغه مصدر مجهول وي. فذاك مسموع، فذاك مسموع، مسموع معنی اوریدل شوی، دا اسم مفعول ده. مسموع څه شی ده؟ اسم مفعول، دا اسم مفعول ده. مسموع دا مفعول په وزن ده. ٹھیک شو؟ نو د ثلاثي مجردونه دا اسم مفعول د مفعولون په وزن راځي سوا د کرما یکرمونه. الامر منه، الامر منه اسمع، اسمع، اسمع معناه تواورا، دا د امر صيغه ده. والنهي عنه لا تسمع، تمورا، دا د نهي صيغه ده. الظرف منه مسمع، الظرف دا مسمع چې مسمع دا د ظرف صيغه ده. د دې دوه معنی مونږ کولای شو. مسمع معنی ده د اوریدلو زه، او یا چې د مسمع معنی د اوریدلو وخت. نو دا ظرف چې دا به یا ظرف زمان وي، دلته ورته ځلی کوم ظرف مکان، مکان معنی ده د اوریدلو زه، مکان زه ته وایي، او زمان وخت ته وایي، زمان یا به ظرف زمان وي. نو کته دا ظرف مکان واخلي د مسمعون معنی ده د اوریدلو زه چې کوم ځای خلک او اوري، خبرې اوري، درس اوري، ارس اوري. نو الظرف منه مسمع، مسمعون، مسمعون معنی ده د اوریدلو زه. او یا چې که ظرف مکان وي نو مسمعون معنی ده د اوریدلو وخت. ٹھیک شو؟ مکان معنی دا وخت، دا وخت ورته ولیکئ، دا زمان، او د مکان معنی دا زه. ٹھیک شو؟ الظرف منه مسمع، الظرف منه مسمع. نو د مسمعون معنی ته دوه وکا، دا اوریدلو زه او دا اوریدلو وخت. والآلة منه آلة، او آلة یعنی اوزار، اوزار. ٹھیک شو؟ یا هغه څه چې په هغې باندې خلک کار کوي. دا اوس قلم دی، زه په دې کار کوم، نو دا د لیکلو آله ده، آله. ٹھیک شو؟ د لیکلو اوزار دی دا. نو والآلة منه، آله، آله اسم آله. والآلة منه مسمع، مسمع معنی د اوریدلو آله، د اوریدلو اوزار، د اوریدلو آله. وافعل التبذيل المذكر منه، او د اسم تبذيل مذکر صيغه اسمع راځي، اسمع. نو زه په دې باندې دلته کې د حمزه لیکم، په دې حمزه د پاسه اسمع. د دې حمزه معنی ده چې دا حمزه قطعي دی، قطعي. چې کله د الف د پاسه د حمزه راشي د هغه د پاسه حرکت وي نو پوه شئ چې دا حمزه قطعي دی. او چې کله صرف حمزه وي په هغه باندې دا زبر یا زیر یا پیش وي، د ده د پاسه د دې الف د پاسه حمزه نه وي که نه، حمزه هغه شکل نه وي لیکلی شوی، نو دا بیا وصلي وي. وصلي معنی چې د ده نه مخکې یو حرف ولګي نو د ده دا حرکت نه ویلی کېږي، بس د ده دا صرف شکل کې پاتې شي. لکه مثلا ګورئ اضرب دی، اضرب. نو په دې اضرب کې دا حمزه دا وصلي دی، دنه چې کله مخکې ثم ولګي یا فا ولګي یا واو ولګي، واو ولګېده، اوس د دې حمزه دا د دې الف دا حرکت ختم شو. نو دا به اوس مونږ صرف شکل به لیکلی، نور به حرکت به نه ویلی کېږي، دا به مونږ وضرب وایو، وضرب. و اضرب به نه وایو. ٹھیک شوه؟ او دا اسمعو چې دی که نه، اسمعو په دې کې دا حمزه قطعي دی، که د ده نه مخکې حرکت والا حرف هم ولګي نو دا به نه ختمېږي. نو دا ګورئ دا اسمعو دی، اسمعو. په دې به مونږ پوره بحث کوو، یعنی دا حمزه وصلي او حمزه قطعي باره کې به مونږ پوره بحث کوو. اوس که د دې نه مخکې د دې حمزه قطعي نه مخکې دا وم ولګېدو نو دا به داسې نه وي، واسمع به نه وي، واسمعو به وي. دا حمزه به نه ختمېږي ځکه دې حمزه ته حمزه قطعي وایي، قطعي لازمي حمزه. او دا حمزه چې دی که نه د کسرې والا، نو دا حمزه وصلي دی، وصل معنی ده جدا کرنے والا. نو دا بیا دغه چې دی که نه وصل یو ځای کولو، یو ځای یعنی اکټه کرنے والا، فصل معنی د جدا کرنا. نو دا وصلي معنی ده چې د دوات سره دا میلاو شو. ٹھیک شو؟ او دا چې کله د ده نه مخکې حرکت ولګي، حرکت والا حرف ولګي، نو بیا د دې حمزه وصلي هغه حرکت ختم شي، صرف شکل یې پاتې شوی، خو دا ویلی کېږي نه. نو دا به مونږ وایو وضرب، و اضرب به نه وایو، وضرب به وایو. او دا چې دی و اسمع به وایو چې کله د الف د پاسه د حمزه وي او بیا پې حرکت وي. ٹھیک شو؟ نو دا اسم تفضیل صیغه ده. وافضل التفضیل المذکر منه اسمعو. اسمعو معنی ده یعنی د بل په مقابله کې زیات اوریدلو والا سړی. اسمعو معنی ده یعنی زید اسمع من حامد، زید
हामिद से ज्यादा सुनने वाला है, जैद हामिद से ज्यादा सुनने वाला है। यानी द बल पे मुकाबले की चीज ज्यादा कारकून के भी कना नो आगा ज्यादा कारकून की इसमें तफजील हुई दा ठीक शो खुश मुजक्कर में आगा para ba asma'u razi wal muannas minhu aw kumuannas min aga para ba sum'a razi laka zo swe में आयशा तो सुमआ min फातिमा आयशा द फातिमीना ज्यादा औरिदल वाला दा ठीक शो دا موږ سره د اسمعو گردانو حاجی دا موږ سره د سمع يسمع گردانو اوس را له مصادر راکړي العلم الفهم الشهاده الحمد الشرب ودا مصادر راکړي وي تاسو د دینه د قشن صرف صغیر کوي نو العلم نو علم يعلم د سمع يسمع په وزن باندې د قشن ته صرف صغیر کوي علم يعلم علما فهو عالم علم يعلم علما فهو عالم وعلم يعلم علما فذاك معلوم الأمر منه اعلم والنهي عنه لا تعلم الظرف منه معلم والآلة منه يعلم وأفعل التفضيل المذكر منه أعلم أنا زيادة وريدل ولا والمؤنث منه علم دوس الفهم العلم معناه جاننا بجندل ठीक شو او الفهم معناه پویدل سمجھنا فهم يفهم فهما فهو يفهم فهما فهو فاهم معناه زیاد پویدل یعنی پویدل والا فاهم معناه پویدل والا وفهم يفهم فهما فذاك مفهوم فذاك مفهوم الأمر منه افهم والنهي عنه لا تفهم الظرف منه مفهم والآلة منه مفهم وأفعل تفضيل المذكر منه أفهم والمؤنث منه فهم الشهادة معناه گوی ورکول گواهی دینا شهد يشهد شهادة فهو شاهد وشهد يشهد شهادة فذاك مشهود الأمر منه اشهد والنهي عنه لا تشهد الظرف منه مشهد والآلة منه مشهد وأفعل التفضيل المذكر منه أشهد والمؤنث منه شهدا الحمد حمد معناه تعريف كول لو حمد يحمد حمدا فهو حامد حمد يحمد حمدا فهو حامد وحمد يحمد حمدا فذاك محمود الأمر منه احمد والنهي عنه لا تحمد احمد معناه تحمدك أو الظرف منه محمد والآلة منه محمد وأفعل التفضيل المذكر منه أحمد احمد معناه تعريفك هذا أمر صيغة أو أحمد معناه دبل مقابله کې زیات حمد کول والا لکه زید احمد من حامد زید د حامد نه زیات حمد کول والا دی او زید تمام احمد تحمدك تعريفك او احمد يعني زیات تعریف کول والا سره او حمدا يعني زیات تعریف کول والا خزا او الشرب معناه پینا سکل چې ارزس کې کچېس کې کا وبس کې کا شربت کې کا زمزم کې کا پیپسی دا پیپسی مسکې ډیو مسکې سپرایټ مسکې دا ګندګي مسکې دا د اسرائیل او د شتګردو دغه دي مشروبات دي دغه بنسکې او نور د دې نه علاوه چې څومره دغه دي زمون پاکستانی کم مشروبات یې غسکل شي نو الشرب معنی اسکل ठीक شو نو اوس پته د دې داسې ګردان کې شریبا یشرب شربا فهو شارب وشرب يشرب شربا فذاك مشروب الامر منه اشرب ده امر صيغه اشرب بعض خلک ده امر صيغه اشرب وي اشرب غلطه ده امر صيغه اشرب ځکه دا شریبه یشرب دی او دا امر چې دا د مضارع نه جوړیږي دا اصل کې دا شریبه یشرب دا یشرب دی نو د دینه د امر صيغه دا اشرب جوړیږي نو تشرب د دینه د تشربونه په علامت مضارع ختم کی اخیری حرف بساکن کی دا دوه تبدیلیان براولي او شروع کې حمزه ولګي او بیا عین کلمې ته وګوره عین کلمه په دې کې رااله کله عین کلمه زبر یا زیر وی نو په حمزه باندې وزیر ولګي نو دا اوس اشرب دی ک اشرب دی د تشربونه اشرب جوړ شو اشرب نو ډیر خلک اشرب وای اشرب الماء وبوسکا نو دا اشرب الماء اشرب الماء وبوسکا ٹھیک شو
نو دا د امر صيغه د دینه اشرب جوړیږي. والنهي عنه لا تشرب، لا تشرب. ډیر خلک وایي لا تشرب، تشرب نه دی، لا تشرب دی. الظرف منه مشرب، مشرب هلک وایي لکه مشروبات دي، مشروبات. ٹھیک شو؟ نو والآلة منه مشروب، مشروبات چې دی دا خو اسم مفعول دی، او مشرب، مشرب معنی د څکلو ځای، دا اسم ظرف دی یا د څکلو وخت. والآلة منه مشرب، د څکلو آله چې کوم څه تسکي کنه هغه مشرب وایي. وافعل التفضيل المذكر منه اشربو، اشربو معنی چې د بل په مقابله کې زیات څکلو والا سړی وي. والمؤنث منه شربه، شربه دا شربه چې دی دا د مؤنث لپاره دی، چېرې مؤنث زیات څکلو والا وي نو هغې دپاره شربه راځي. نو دا موږ سره په صرف صغیر کې ډېر مختصر صرف صغیر دی. د دې نه علاوه زموږ په ارشاد الصرف کې 14 نمبر درس کې به انشاءالله موږ صرف صغیر کوو، هغې کې به موږ پورا صرف صغیر کوو. هغه به داسې مختصر نه وي، دا صرف دلته کې د ابتدایي طلبه او طالباتو لپاره دی چې دوی صرف دغه صرف صغیر یاد کړي، هم پرې ګزاره کېږي. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.